بسم الله الرحمن الرحیم. د ننني پروګرام صدر جلسه د قومي وطن پارټۍ د صوبایي کونسل ممبر ستاسو سابقه ډسټرکټ ممبر امیر امان خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ مرکزی چیئرمین ستاسو زموږ ټولو مشر ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبې وایس چیئرمین الحاج محمد هاشم خان صاحب د ضلع چیئرمین او زمونږ دودیزي مشر قیصر جمال خان د هغوی ټوله کابینه د کی یونین کونسل او د تنګي تحصیل نه مختلفو علاقو نه راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو زما د وطنپال یوت ارګنایزیشن ورونو عزتمندو السلام علیکم. ټولو کې اول خو زه خپل نښه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو په طرفه د کی یونین کونسل ستاسو د دې علاقې مشرانو ته او ټولو کارکنانو ته په یو کامیاب جلسې باندې مبارکي ورکوم او دا درته وایم چې تاسو نن ثابته کړه چې د ډکي خلک مخکې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره نن هم د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره دي او انشاءالله را روان هر مرحله کې به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره به وي. د ډکي کلي سره زموږ د خاندان یو ډېر لویه رشته پاتې شوې ده. که هغه د خان بهادر صاحب د وختو خبرې وکړم که د هغوی نه پس ته د شهیدي وطن حیات محمد خان شیرپا د وخت خبره وکړم او که بیا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا چې دې علاقې سره کومه مینه پاتې شوې ده هغه د هېچ چا نه پټه نه ده او د دې ځي خلکو زه ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په هره موقع باندې د ډکي خلکو د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا باندې اعتماد کړی دی. که هغه د 88 دور موږ یاد کړو، که هغه د 90 دور یاد کړو، که هغه د 93 الیکشن یاد کړو، که هغه د 97 الیکشن یاد کړو، که هغه د 2002 الیکشن یاد کړو، که هغه د 2008 الیکشن یاد کړو، که هغه د 2013 الیکشن یاد کړو، حتی دې پورې چې 2018 کې د کی یونین کونسل چې دی د دې ځي خلکو په ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا باندې اعتماد کړی او د هغې تاسو هم کتلي. ما نه مخکې ناظم صاحب خبره وکړه چې دلته کې چې کوم ترقیاتي کارونه شوي دي دا موږ په چا باندې احسان نه کوو، دا ستاسو حق او ستاسو حق موږ تاسو ته رارسولی دی. خو زه ستاسو په وساطت یو خبره کول غواړم. ما اورېدلي چې اوس هم څه خلک افواګانې پیلوي او پروپاګنډې کوي، وایي چې یاره دا ګیس هم چې دا زمونږ منصوبه وه. زه خو اول ستاسو په وساطت د هغې خلکو نه دا تپوس کومه چې په 2016-17 کې خو ما ته نه یادېږي چې تاسو سره څه کورسۍ وه.
یا تاسو په اسمبلی کې چېرته ناست وئ ځکه چې دا منظورۍ خو د 2016-17 منظورۍ دي بیا ورته وایم چې که دا ستا کارنامه وه نو 4 کاله ستا حکومت و 4 کاله وزیر اعظم ستا و 4 کاله صدر پاکستان ستا و 4 کاله په صوبې کې حکومت ستا و هغه وخت کې دې ولې دا منصوبې نه شروع کولې دا خو د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا صلاحیت دی د هغوی ترقی سوچ دی د هغوی مثبت سوچ دی چې نن د دې باوجود چې په اسمبلی کې د دې خو خپل یو منصوبه چې شروع کړې وه هغه یې واپس ته خپل خلکو له راوړه او د دې خلکو ته یې خپل حق ورساوه سکندر حیات خان شیرپا کارکنان قومي وطن پارټي عزتمندو د دغې خلکو پراپاګنډو کې به نور نه ځو کیدای شي سبا دا دعوا وکړي چې دا پاکستان موږ جوړ کړی دی او کیدای شي چې دا دعوا وکړي چې دا ټول خلک مسلمانان کړي موږ نه دي جوړی نو دې خلکو په دعویو باندې به نه ځو حقیقت ته به حقیقت وایو عملي کار به ګورو زما خیال دی چې دا 2018 کې کوم سلیکټډ ډاټ تیر شو دا هم یو لحاظ سره د علاقې لپاره ښه وه خلکو ته فرق محسوس شو خلکو ولیدل چې یاره دا د هر چا د وس کار نه دی چې هغه د خلکو خدمت وکړي د خلکو مسایل حل کړي نن دا خبره ثابته ده او دا د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو لپاره د فخر خبره ده د خوشحالۍ خبره ده د اعزاز خبره ده چې هر څوک نن دا وایي چې که موږ ترقیاتي کار غواړو نو بیا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا باندې به اعتماد کوو نه به زموږ کار کېږي به دغه شانتې ځوانانو ته زه دا ویل غواړم ځکه چې دغې نورو خلکو پراپاګنډه زیاته په دې ځوانانو باندې چلي چې 1 کروڑ 9 کروڑ واده خو سره هغه بل کړې وه د هغې په نتیجه کې 1 لک روپۍ یو سکیل نوکرۍ خرڅې شوې خو چا ته نوکرۍ ملو نه شوې لوٹ کا یہ نعرہ ہے شیرپا ہمارا ہے لوٹ کا یہ نعرہ ہے شیرپا ہمارا انشاءاللہ نعرہ ہے شیرپا ہمارا ہے شیرپا 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 انشاءاللہ مخکې چې کله ملي لیبر ته موقع ملو شوې ده د قوم خدمت هم کړی دی او روزګار یې دی غریبانانو له وړی دی او بې لالچه یې وړی دی انشاءالله را روان وخت کې که موږ ته موقع ملو شوه که تاسو په موږ باندې اعتماد وکړو انشاءالله په زرګونو په تعداد کې به دلته کې نوکرۍ به راوړو به او دلته کې یو بېروزګارۍ چې دی هغه به خاتمه به کوو به انشاءالله قومي وطن پارټي زنده‌باد زه ستاسو د مشر په منځ کې نور نه حایل کېږم زه غواړم چې ډېر هغوی تاسو سره تفصیلي خبرې وکړي د ملکي حالاتو باندې د علاقې په حالاتو باندې خو یو دا تمه لرم چې نن هم چې څنګه د اتفاق او اتحاد مظاهره کړې ده انشاءالله دغه شانتې به راپاسو په اتفاق او اتحاد سره جرګې به جوړو به کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځو او چونکې زمونږ د ډیوې سره د دې علاقې ترقي تړلې ده نو دا ډیوه چې ده دا به را روان الیکشن کې داسې به نه چې د هغې رڼا چې ده په ټوله پاکستان کې ښکاره شي زه خپلې خبرې په دې 2-3 نارو باندې ختموم خو داسې جواب راکړی چې خلکو ته پته ولګي چې علاقه راویښه شوې ده قومي وطن پارټي شهید وطن حیات محمد خان شیرپا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سبا چې دی سبا چې دی سبا چې دی سبا چې دی کارکنان قومي وطن پارټي